اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره پرون سبق کې منګه دا خبره کړې وګانا چې په دې د سغي چې کوم دی پکې کې چې لکه منګه قلنا والا قانون چلو طولنا والا چلو او خفنا بیان نو په دې شغو کې لفظي تور باندې فرق نشته د ظاهري تور باندې نو چې په دې کې صرف دا فرق تقديري اعتبار کړل شوی دی مطلب ماضی معلوم اصل کې قول نه ده او ماضی مجهول قول نه ده او امر زنده او قبول نه ده دغه شان دي بيعنا بيعنا بويعنا او ابيعنا دغه شان دي طولنا 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 او طولنا داو نو یا خدا دا غافل د غفلت د وجه نه دي او یا ترنه دا د واځي د غفلت د وجه نه دي او د قلنا طولنا به موږ ته څنګه بدلږي چې دا قلنا ترنه دا د نصارین سره د باب نه ده لکه قلنا دا په اصل کې د مجرا قول نه ده او طولنا د چې په اصل کې طول نه ده نه دې ما ته څنګه پته ولګی نه یا لکه زه ما چې لکه د خف نه چې نو خف نه په اصل کې خوف نه ده او بیع نه چې نو دا چې په اصل کې بیع نه ده نو دی وای چې دا دې څنګه پته لګي کوا متحرک ته ما قبل مفتوح ده او و په سره بدل له او تطوا مضمون ده دا هم په سره بدليږي دا مطلب د دین هم قال نه جوړیږي د دین هم طوال نه جوړیږي د دین هم خاف نه جوړیږي د دین هم باع نه جوړیږي ادا الف په سلوړو صورتونو کې الف د التقاء ساکن د وجه غرديږي نو تاسو څنګه پته لګي چې ته چې لګا د دې باب نه دی او د دې باب نه دی نو زي ما چې دا قلنا دا بعضل کې قول نه دی او طولنا قول نه دی د دې پته ما ته څنګه لګي وای د دې پته ما ته چې څنګه د طويل مصدر د طويل اسم فاعل نه لګي چې د طولنا اسم فاعل څنګه سره شي طويل لذي او طويل فاعل وزن دی او د فاعل وزن چې اسم فاعل راځي نو هغه عام طور باندې د کرومه کرومو باب نه راځي څنګه راځي د کرومه کرومو باب نه نو ګور لکه موږ کرومه کرومو کرمن فهو کریم شرف یجب شرفا وشرافه فهو شریف نو دغه شانته دا طویل دار وي او بیا خدنا او بیانا پدې کې موږ څنګه پته لګي نو وای چې د دې مضارع نه موږ پته لګي د دې مضارع نه لکه دې مضارع راځي يخوف سره دې مضارع يخوف او يخوف دې دا مضارع مفتول عین ده سره مضارع مفتول عین وای چې مضارع مفتول عین وي نو ماضي سره مفتول عین هم راځي او مکسور عین هم راځي خو چې ماضي مفتول عین وي او مضارع مفتول عین وي دا به کوم بابي فتح يفتح او د فتح يفتح د لپاره شرط دی چې بریګه با د عین یا د لام کلمه مقابله کې د حروف القرا او په خوفه کې په فا کلمه کې حرف القرا الله نو د ماضي مفتولین مضارع مفتولین کو نشي کېږي دا یو با پاتې شو چې هغه ماضي مفتولین او مضارع مفتولین او دا کوم بابي دا سمع اسمه صحیح ده سمع اسمه او بیعنا د دې وې دا مضارع لري مفتولین ده مضارع لري سره مضارع مفتول عین ده چې مضارع مفتول عین وي نو د دې ماضي دوه قسم راتلی شي یو ماضي مفتول عین او بل څه ماضي مکسور العین ماضي مکسور العین نو دا پرې راځي دا خبره ده ها کله ماضي مکسور العین نه دي سره دي ماضي مکسور العین باع يبيع بيعنا د دې مضارع نه دار راځي د دې بيعنا د دې ماضي چې نه دار راځي مضارع راځي يبيع مضارع سره راځي يبيع مضارع سره راځي يبيع نو چې مضارع د دې يبيع راځي مضارع د دې مکسور العين ده مضارع سره نو چې مضارع مکسور العين ده نو چې مضارع مکسور العين می ماضي سره په دوه قسم راتلی شي یو ماضی مفتول عین او یو ماضی مکسور عین نو موږ وایو چې ماضی مفتول عین دا او مضارع مکسور عین دا تلین دا ده ضربه ذباب سبب ده او که ماضی مکسور عین مضارع مکسور عین ته وګڼي نو دا بیا شو حسبه يحسبو څه شو او حسبه يحسبو دا جوفونه ناراضي حسبه يحسبو دا جوفونه نو دې پته چې دا موږ ته دا نه ولګیدا دا مضارع نه ولګیدا دا غزه پورته په کتاب کوه پرون دا پات شو بیا زو مخه ويفرق ولدو او فرق ولكي بين فعلنا وفعلنا فعلنا لك طولنا او فعلنا لك قولنا فعلنا لك قولنا
لانه يعلم من الطويل ذکر دې پته لګي د سنا د طويلنا ان اصل طولنا طولنا چې اصل د طولنا دیندا سره طول لان الفعيل يجيء من فعل غالبا ذکر فعيل وزن دا راځي د فعلنا يعني د کرما یکرمون غالبا دا مطلب چې کله کله د فاعل په د باندې هم راځي كما يعلم الفرق لك څنګه چې پیژندل کېږي فرق بین خفنا وبعنا من مستقبليهما دا د خفنا او د بعنا وي پته لګي دا فرق د مستقبل لرينا دا سره مستقبل کوم څه کوي مضارع اني يعلم من يخاف چې پته لګي د يخاف نه چې يخاف ان اصل خفنا خوفنا چې اصل د خفنا سره خوفنا يعني ماضي سره مکسور العين ده ولي ځکه کجری ماضی مفتول عین شي نو چې ماضی مفتول عین شي مضارع مفتول عین شي کوم باب ده نو لان باب فعل يفعل لا يجيء الا من حروف الالق ويفعل يفعل يعني فتح يفتح نراجي مگر دا مفتوح دا حروف القنا چې عین یا د لام کلمې مقابله کې بس راغلي ويعلم من يبيع او پتلګي يبيعون ان اصل بيعنا بيعنا چې اصل لري بيع د بيعنا سره بيعنا له لأن الأجوف لا يجيء من باب فاعل يفعله ځکه چې دا اجوف نه راځي د باب د فاعل يفعلنا لکه پوه شو باندې مخکې المستقبل دا دې پورې چې د ماضي څخه وي او اقوال مضارع څخه وي چې يقول الى اخر اصله يقول بعض القسو يقول كم قانون ده يقول به څنګه قانون ده واو یا متعارف ما قبل لري حرف سي ساکن له حرکت ما قبل لري بیا کا زما او کسرو جو خپل حال وي پاتې کوم دغه شند ټول قانون ویل سي يقولان يقولون تقولان يقولنا فاصل کې څنګه نو ګوره تاسو په خپل باندې پته ده چې څه چل پکې شوی دی د واو حرکت ما قبل د نقل کړل شوی دی او واو په خپل حال باندې پاتې شوی نو څه جو او واو څه شو د څه د وجنه د څه ته جوړ شو ګران دی وایي واعلاله مره فحذف الواو في يقولنا واو حذف کړل شوی په يقولنا کې د څه د وجنه الامر قل چې نه دا پاسل کې او قول لکه ګوره دا قل چې نه دا جوړوم د تقولنا اسانه خبره ده د سره جوړوم دا تقولنا جوړوم د تقولنا جوړوم نو څنګه به جوړوم علامت مضارع بعد کوم او اخره کې بس کوم ساکن مقام جو سب شي وسو الدقائق څنګه یو ته وسو شو یو طریقه شو دیمه طریقه دا چې دا اصل نه جوړ کا د تقولنا د سره نه پوهیږم کنه طریقه مال نه راځي علامت مضارع بعد کوم د دې په باندې وسو لګوم حمزه وسطي مضمون کا مفتوح ولی عین کلمه باندې او اخر کې بس کومه نو څه بشي اوس کوم قانون له وا مضارع د ما قبل فیسه ځکه نه حرکت ما قبل د نقل کوا او واو حذف کوا د څه د وجنه نو څه بشي د حمزه ته ضرورت پاتې شو حمزه ما ولې وروړو ابتدا بالساکن د وجنه اوس ما بعد لري متحرک شو نام زوسته ضرورت شته چې نشته رجل به کوم څه پاتې شو مثلا نو په دغه طریقه سره دا ډول ګټو ګدره ګران ازانه بغیشته خدا ولنډه دا ګدره وي اوس وګورئ الامر قل الى اخره اصله اقول اصل لسو ثم حذف الواو للاجتماع الساكنين وواو حذف له الاجتماع الساكنين وجنن الاول بده شو کې کنه وروړه الاول بدا يقول يبيع ولا بوتل اقول بتجول کنه علو به التقاء ساكنين نشي ډایرک وګورئ د دوه می طریقې ته وګورئ په دې کې ډایرک حذف کیږي دلته الاول به څه چلے يقول يبيع وچلے نو حرکت ما قبل نقل کړی شي نو د ساکنین به جمع شي یو بسوي واو او بل لام او بیا بل ولې به مدې جو بغورده بیا ثم حذف الواو بیا به حذف کړی شي واو لاجتماع الساکنین سلام جنا ثم حذف الالف او بیا په اوله کې د حمزه وصلی چنده بس شي ولې لانعدام الاحتياج اليها جگہ چې هغه ته حاجت وسه شو نشو ختم شو وتوظف الواو في قل الحق وان لم يجتمع فيه الساكنان لان الحركه فيه حصلت بالخارجيه اذا
تاسو التقاء ساکنین پیژنئ التقاء ساکنین څه ته وایي دو ساکنین چې په یو ځای کې راشي دي ته څه وایي التقاء الساکنین اجتماع الساکنین څو قسمونه دي دوا کم دي التقاء الساکنین علی حده التقاء فضلامین باشا ما دا ګوره دا په کتاب کې نشته التقاء الساکنین علی حده التقاء الساکنین علی غیر حده التقاء الساکنین علی حده څه ته وایي چې درې خبرې پکې موجودي څو خبرې پکې نمبر 1 اولنه ساکن پکې مدوي اولنه ساکن دویم دویم پکې مدغم وي او دریم کلمه وي لکه مثال سره ولا ضالین اول پکې مدره دویم چې نه دا پکې مدغم ده او کلمه یو ده بیا د التقاء ساکن علی حده حکم سره با وصل او وقف باندې کې برقرار پاتې کیږي د وصف او وقف باندې کې با او التقاء ساکن علی غیر حدیث ته وایي چې په دریو شرایطو بګیا یو نه یا بګی دوه نه یا بګی درې وانه نه د التقاء ساکن علی غیر حدیث حکم سره په وقف کې با التقاء ساکنین علی غیر حدیث باندې ویل کیږي لکه مثال میں قل اعوذ برب الناس وس ناس تاسو ګوره ناس چې اولنه ساکن پکې مد ده کنه او دویم ساکن مدغم ده او کلمه یو ده کنه خدا وقف په حالت کې د دوه ساکن ویلېږي الرحمن علم القرآن ویلېږي کنه خو چې کله التقاء ساکنین علی غیر حدی غیر وقفي وي نو پای کې وګورو که اولنه ساکن واو د جمع نو بیا ورته حرکت ته ضم ورکم او که اولنه ساکن واو د جمع نو الساکن اذا حرك بالكسره واښوي او چې کله التقاء ساکنین ناشین او التقاء ساکنین د وجنه بدا غورديږي نو اعتراض دا ده چې قل الحق دا قل بدل کې څنګه او قول او بیا دې څه جوړ شو او قول او بیا قل نو دلته ما وی چې التقاء ساکنین نتلو دا عوام یې څنګه حذف کړه و مې حذف کړه کنه ویږي نو بقول الحق کې فقل الحق کو خدا فلام باندې چې نه نو نظیر راغله ده و متحرک ده دا واو دې تسکو دا لام متحرک ده واو دې تسکو کسره سره لګي عارضی دا کسره سره لکه دا قل خو په اصل کې ساکن وکنه قل دې شوی قل او دا دې شوی نو التقاء ساکنین علی حده ده غیر حده ده غیر حدی دی ولی کلمیم جدا دي او دویم ساکن به مدغم هم نه لري اول نه ساکن به مدغم نه لري درې ونه شرط پکې نشته ده پوه اول ساکن به مد ده نه لري کلمه یې ولا دویم ساکن به مدغم ده نه لري نو دري الساکن اذا حرك بالكسره قاعده د وجنا د لام لا حرکت ورکړل شو چې قول الحق ته جوړ شو اصل کې خدا لام چې نه دا ساکن ده وانه شوي بلی باندې لګانو ها دا خبر کوي چې وتحذف الواو في قل او حذف کله شوی له واو پس کې فقل الحق کې وان لم يجتمع فيه الساكنان اگر چې نه دي راځم شي په دې کې ساکنان لان الحركه في عصرت بالخارجيه دغه حرکت دلګي حاصل شوی د خارج د وجنه فيكون في حكم السكون تقديرا ندلګي دا حرکت په حکم د سګره د سکون کې تقدیرا بخلاف قولا وقولنا دغه وګورئ قل قولا نو بقولا وګورئ دلګي دا قل مفرد ده کنه او قولا جمع ده کنه قولا تثنیه نه او قولو سره جمع ده نو په واحد کې واو نشته نه او په تثنیه کې واو او جمع په تثنیه کې او په جمع کې واو شته ویږي باندې نو موږ وایو په دې کې غوسه نشته په دې واحد کې چال د کې واو د التقاء ساکنین نو جن غوډېدلو واو د سره نو غوډېدلو او دل کې په دې تسنیه کې او په جمع کې التقاء ساکنین نشته ځکه چې دل کې په دې واحد پر ځای کې په اعلان باندې سکون راغلو په لام سره راغلو نو سکون راغلو نو د ساکنین مو یو واو ساکن دی او یو لام ساکن دی ویږي باندې نو د دې د وجه نه ما دا حرکت وګورځو دا واو مې ته وګورځو خو چې په قوله کې لام باندې حرکت راغې
فقولو کې په لام باندې حرکت راغی نو التقاء ساکنین جمع نشول چې التقاء ساکنین جمع نشول نو او چې ما کوم مذهب کړو به بیا واپس راوړم کنه پوه شئ او دلته کې د لام چې دا هم په اصلي کلمه باندې ده په څه باندې ده په اصلي کلمه باندې ځکه چې قاف واو لام د دې حروف اصلي کنه اوس دغه خبره تلګه ما ته په دعت کې وکړه دعت په اصل کې څنګه وو و متعدد ما قبل مفتوح بل سره لگا او بیا سبشي تسنیه نو دلته ګوره په تا باندې حرکت را نه ده پتا باندې حرکت را نه ده نو بقاته چې تاسو وې خو نه ویلې کې دا عطا ویلې کې ولې موږ چې په دې تا باندې دا حرکت چلے کنه دا په اصلي کلمه کې نه داخل تا په اصلي کلمه کې ذکر دې دعات د دې حروف اصلي کم دي دا لاین دا تا په کې څه ده زائد علامه تانیث تا په کې سره علامه تانیث تا الف چې ده کنه الف دا به فاعل علامه ده او الف باندې حرکت نه راغلل لګي الف باندې حرکت دل ګور دا الف پرې کې دا لام نور الف دا فاعل علامه او دا لام د کلمې خپل اصلي وو نو بای باندې حرکت راغې نو هغه موږ وګڼو صحیح ده او دل کې چې پرې تا باندې حرکت راغې نو دا به موږ نشمارو ولې نشمارو ځکه چې دا تا د کلمې جز نه نه تا د کلمې جز نه دا صرف سره بار راغله علامه دا خو نه فاعل له او نه په حروف اصلي کې موجود ده ول اصلي ده کنه فقل کو غلام فقل کې خو التقاء ساکنان ناتلو کنه كما خبره نکنه دا قول الحق خو جدا وجه ته چې په دې کې دا حرکت عارضی دی فقوله کې څنګه فقوله کې عارضی دی خو په اصلي کلمه باندې راغلی دی زه خو نه کړه دا وګوره قول الحق دلته کې دا په اصل کې ساکن دی نو په دې معنی دا عارض د وجه نه په معنی حرکت راغلی دا اصلي خو نه کنه اصلي خو نه او په کلمې باندې دغه د وجه نه راغلی دی چې التقاء ساکنین نزول التقاء ساکن بغیر د دې ونه ختمي نو دا عارضی لري اعتبار نه کړي دلته کې دا هم عارضی دی او په اصلي کلمه باندې راغلی دی عارضی څنګه دی دا خو د خپل اصل کلمه باندې راغلی دی په دې خو عارضی نشته دی په خپل اصل کلمه باندې راغلی اصلي حرکت ده او په اصل کلمه باندې راغلی لکه مطلب ګوره که په دای لام باندې حرکت را نه ولې کنه نو په حروف اصلي باندې حرکت را نشي او دلته په دعات باندې کته په دې تا باندې حرکت را نه ولې نو دا تا چې کنه دا زائد ده په کلمه کې دا ونه د حروف اصلي وکړه دغه چې حروف اصلي ته وایي چې دال عین واو دي او نه دا فاعل علامه ده کتاب کو ان شاء الله بیا وایي پوه شئ باندې کتاب کو چې بیا سړي الله